السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، موږ به نن تاسو ته یو داسې وظیفه وړاندې کوو چې په هغې سره انسان د ډېر سخت مصیبت او د مرګ د حالات نه بچ کیږي. که یو سړی وایي چې زما اولاد مړ کیږي او ژوندی نه پاتې کیږي، یا هغه په سخت مصیبت کې مبتلا دی، نو هغه د آیات مبارک روزانه سحر او ماښام 11 کرته ولولي. د آیات د لوستلو نه مخکې هم درود شریف لازم دی او وروسته هم. نو 11 کره به درود شریف مخکې لولي او 11 کرته به درود شریف وروسته لولي. د هغې نه وروسته بیا د آیات مبارک لولي: ونجیناه واهله من الکرب العظیم، ونجیناه واهله من الکرب العظیم. او د هغې نه وروسته دې په مریض باندې دم هم کی او مریض له دې پې اوبه هم دم کی او هغه دې ورکي. انشاءالله د دې په برکت سره به الله جل شانه د هغه مصیبت ختم کی.